پیښور کې د تیزاب پاشلو پیښه کې 2 ښځې جوبل شوې دي. د پیښور پولیس وایي چې په پیښور کې نامعلومه ملزمانو په 2 ښځو تیزاب پاشلي دي چې له امله یې دغه دواړه مېرمنې جوبل شوې او هسپتال ته رسول شوې دي. د پیښور د کین ډیویژن اس پی وقاص رفیق رسنو ته ویلي چې دا پیښه په عبدالله روډ مخې ته راغلې ده او تیزاب پاشونکي له پیښې وروستو تښتېدلې دي. د پولیسو له مخې دغلته 2 مېرمنې چې خپلو کې خویندې وي په یوه رشه کې ناستې وي چې په لاره کې پرې په موټر سایکل ناستو کسانو تیزاب وپاشل او وتښتېدل. پولیس وایي چې له پیښې وروسته دواړه مېرمنې په جوبل حالت کې هسپتال ته رسول شوي او په دې پیښه کې یوې سوځېدلې ښځې د تیزاب پاشلو دعوه په خپل پخواني خاوند فضل الرحمن کړې ده. دغه مېرمنې پولیسو ته ویلي چې پخواني خاوند یې دې ته له طلاق ورکولو وروسته بل واده کړی دی. د پولیسو د وینا له مخې د پیښې د ځای څخه د ملزم موټر سایکل او نور شواهد ترلاسه کړي شوي او د خفیه کیمرو د فوټیج یا ویډیو په مرسته د ملزم لټون پیل کړل شوی دی. 13 هفته د ملګرو ملت UNFPA ویلي و چې په پاکستان کې 22% ښځې د جسماني تشدد او 40% واده شوې ښځې د خاوندانو د لاسه د ژوند په سناسه برخه کې زورول کیږي. د مېرمنو د حقونو فعالان وایي چې په پاکستان او خصوصي توګه خیبر پښتونخوا کې د ښځو په ضد د هر ډول تشدد د مخنیوي لپاره ګڼ قوانین جوړ کړي شوي دي خو اوس هم زیاتره ښځې انصاف ته لاسرسي نه لري او د ظلم زیاتینه د خپلو ځانونو خوندي کولو په لړ کې ورته خنډونه رامخته کیږي. د ښځو د حقونو فعال راهیلالي وایي چې صوبه کې د ښځو د خوندیتوب لپاره قوانین شته خو عمل پرې نه کیږي. د هغې په خبره قانون خو شته او د هغې په اړه خلک معلومات هم ورکوي او نن سبا په پولیس تاڼو کې ښځو د مرستې لپاره ځانګړي مرکزونه هم جوړ شوي. هلته ښځې ځي یا دارالمان ته ځي او یا هم په چم ګاونډ کې هم خلک د ظلم په ضد راپاسي. هغه وایي کله چې یوې ښځې ته معلومه شي چې په هغې ظلم زیاتې کیږي او داسې یو قانون شته چې هغه ژغورلی شي خو کله چې دغه مېرمنه انصاف ترلاسه کولو پسې لاړه شي نو ورته معلومه شي چې قانون خو شته خو عمل پرې نشته. د ښځو د حقونو فعالان وایي چې په مېرمنو د تشدد د کچې لوړېدو علتونه د سړو اقتصادي وضعیت خرابېدل د حقونو څخه بېخبري په قوانین نه عمل کېدل او ځینې نور دي. علب خان شیرپو دلبر نیوز 400